آیس پی آر د مشر جامعاتو ته تګ بیا دغه سټوډنټانو ته خبرې د دې څه اثرات دي. اکثره په دغې باندې پی ټي آی والا ته ډېر زیات دک او درد دی چې یاره دغه خلکو له کوم برین واش شوي دي، د دوی کومه ذهن سازي شوې ده او هغوی کولو مټ باندې سوالونه کوي او د هغې جوابونه ورکړل کېږي، نو په هغې باندې هغوی مختلف پروپیګنډې اوس کوي. شاه صاحب څه به وایې؟ نن سبا په ټوله دنیا کې د پاکستان خلاف یو پروپیګنډه شروع ده، په هغې کې را ده، په هغې کې هندوستان دی، په هغې کې مغربي ملکونه دي، د سی پیک مسله ده، پکې د افغانستان نه زموږ خلاف سازشونه روان دي. نو دا یو ډېر ویل کوارډینیټډ سازش دی چې زموږ ځوان نسل موږ دونه ګمراه کړو چې هغوی خپل فوج سره نفرت شروع کړي، په مقابله کې زموږ دفاع کمزوري شي، او چې زموږ دفاع کمزوري شي نو موږ بیا خپل میزایل سیسټم او خپل ایټمي وسلونه لکه د یوکرین په شان لاس ووینځو، او که څوک کومل وخت تېروي نو بیا دې موږ تېر کړي. نو د دې لپاره ډېره ضروري ده چې د نوې نسل په ذهن کې کوم سوالونه دي پکار دی چې د فوج ترجمانه اداره د هغې جوابونه ورکړي، او دا یو ډېر تعمیري عمل دی. زه خو د دې ډېر زیات هرکلی کوم ځکه چې خلک د فوج نه په سوشل میډیا باندې نن سبا سوالونه کوي، اوس د هغې جواب به څوک ورکوي؟ د هغې جواب خو چا له ورکول پکار دی، او ذمهوار کس له ورکول پکار دی. زما او ستا جواب خو څوک نه مني. نو که میجر جنرال احمد شریف او لیفټیننټ جنرال احمد شریف زی او په خپله هغه د دې سوالونو جواب ورکوي او قابل اطمینان جواب ورکوي، نو زما په نظر باندې خدا ښه عمل دی. زمونږ اصل کې د ملک ادارو باندې یوازې نه چې سپی آر یا چې کوم دغه اداره دې پسې پروپیګنډه د ملک چې کومه اداره وي که هغه وړی که غټی، خو پروپیګنډه چې دی نه دی پکار. اصل کې یو ګوند تاسو ته ښه پته چې په سوشل میډیا باندې انښتې دی او هغوی هم دا پروپیګنډه کوي چې پاک فوج مرداباد او دا مختلف ډرامې کوي. زمونږ اوس تاسو وګورئ آیس پی آر چې کوم لاړه اول ته خطاب سټوډنټ ته وکړو، خلکو اپریشیټ. بالکل جی زه حمایت کوم، په ښه نظر ورته ګورم، بالکل جی حمایت یې کوم. پکار ده چې خلکو سوالونه جوابونه بالکل پکار دي جوابونه ملو شي، او چې بیا جوابونه ملو شي نو هغې نه پس بیا پکار دي چې موږ بیا هم پروپیګنډې کوو. بالکل نه جی پکار نه دي چې پروپیګنډ. نو چې د دې د پاسه پروپیګنډې څوک کوي نو هغه به د ملک سره د قوم سره خاص کر زمونږ د پښتني خاورې سره به دا زیاتې وي. ډېر ښه عملي شروع کړی دی او ډېر زبردست آیس پی آر دا داسې یو سیسټم یې چالو کړو چې د دې خلکو په ذهن کې یا په دماغو کې داسې څه سوچ وي او هغه ځان سره ساتلي، هغه نه روباسي که نه، او عام ذهنو کې پراپیګنډې یا یو څه بل څه دغه خبرونو پراپیګنډې جوړېږي نه، هغې یو داسې عمل وکړو چې یاره زه تاسو ته مخامخ کښېنم، ستاسو که څه سوال یې ما ته وکړي چې زه یې جواب درکړم، نو دا یو ډېر ښه عمل دی. دا خو ډېره ښه خبره ده چې سوال یې او جواب ورته میلو شي، هغه په مطمئن هم شي او هغه تسلي هم وشي. چې څوک د فوج پسې پروپیګنډې کوي دا ښه کار دی؟ نه جي نه، دا خو د قوم خلاف هم دی، د فوج خلاف هم دی، پاکستان خلاف هم.